ورکی چاہتے چھے اللہ خوشی واللہ واسع علیم اللہ پراخ دے علم ددا انما ولیکم اللہ ورسولو خامخا دوست ستاسو اللہ ورسول لے والذین آمنوا آکسان چی ایماندار دی تاسو خپل دوستو پی جند ستاسو دوست اللہ دے دا اللہ رسول لے و مومنان دی کم مومنان الذین یقیمون الصلاة آکسان دی چی ادرائی مانزل رایتون الزکاة اور ورکی زکاة را وهم راکعون اور دی روکو کون کی ومن یتول اللہ ورسولہ سوک چی واوڑی دا اللہ ورسول تا اللہ ورسول سر اخپلا ڈھلا قائم اکڑا اور والذین آمنوا واوڑی دا ایماندارو تا دا دا خدای ڈھلا شوا فإن حزب اللہ هم الغالبون اور ڈھلا دا اللہ امدا بغالبوی يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يأكلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبله وإن أكثرهم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل اے ایمان والاو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا اے ایمان والاو منی سیغا کسان چی نیسی ستاسو دین لرا پا لوبو پٹوکو باندی من الذین اوتو الكتاب چی آغا یہود و نصوارا دی من قبلکم مخکستاسو نتیر شوی والکفار و کافران دی دا سمنی سی آغا کسان چی من الذین اوتو الکتابا چی تا دا آئے کسان ندی چاہی تا کتاب ورکرشو مخکستانا و کفار نو دغا مخکنی یہود و نسوارا او باقی کفار منی سیتاسو اولیاء اپا دوستی بانے واتقوا اللہ خدین ویرے گئی ان کنتم مومنین کہ یہی تاسو یقین کہ ان کی پا اللہ بانے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ کل چی تاسو اعلان کوئی دا منظر پارا کل چی مدینہ منورہ کے دا طریقہ رائج شولا چی دا منظر پارا با اعلان کے دا آزان با کے دا نو یہودو با دا خبر کولی دا نوے بدعات دی سڑی رویستو دا نور مخ پیغمبرانو کے دا منگا چرطن دیلی دا نوے بدعات رویستو او دا سناری سازی کی لکا العیاذ باللہ دا خرچ ویسنگ ناری سازی کی پی گئی پڑی نزکا بھائی چے آگا ایدگا کلا چی تاسو اعلان کوئی دا منظر پارا نو نسی دگے آواز لرا حضوان ولعبا پلو باو پٹوکو بانی ذالک بیانہم دا بصوب دا دیبان دے بیانہم قوم اللہ یاکلو جائے قوم بعقل دے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا دیکھے کم خبر دا چی سڑے ور پوری او خاندی خو بعقل دی عقل پک نشت زکا خانداگانی بکئی قل یا اہل الكتاب اے کتاب ولو هل تنقمون منا تاسو بد نگنئی زمنگنا اس خبرہ مگر دا الا ان عبدنا باللہ مگر دا خبر بد گنئی چمنگ پیو خود ایمان راولے وما انزل الینا او پدی خبر آوانی تاسو منگ سرا بد گنئی چے منگ ایمان راولے پا کتاب چے منگ تنازل شوے دے او پا آگا کتابون بانی چے منگ نا مخ کے نازل شوی پتاسو بانی وان اکثرکم فاسقون او بلا خبر دادا دی وجہ چے تاسو اکثر نا پرمان یئی نزکا تاسو چے کم دے زمنگ ندا کارو نبد گنئی قلتا ورتو آیا حل انبیوکم بشر من ذالکما آیا زن خبرو ما پڑیر ناکار باندی دا دینا تاصل مصوبتاً پا اعتبار مصوبتاً عند اللہ پا اعتبار دا بدلی سپنیز اللہ بانی تاسو
په اذانونو پورې خاندئ په منځونو باندې پورې خاندئ زه تاسو نه خبروم په ډېر شر باندې د دې نه په اعتبار د ثواب سره په نزد د الله باندې او د بدلې سره په نزد د الله باندې من هغه څوک دی لعنه الله هغه څوک ډېر بد دی په نزد د الله د بدلې په لحاظ سره چې ملعون کړی الله چې یهودي دی وغضب علیه او غوسه شوی الله په هغه باندې وجعل منهم القردة او ګرځولی دي د دوی نه شادوګانو لره والخنازیر او خنزیرانو لره وعبر الطاغوت او بندگان د طاغوت هغه کسان چې هغې نه د کشرانو نه قرده ساز شوي مشرانو نه خنزیران ساز شوي او ډېرو پکې د غیر الله عبادت کو اولئک دا کسان موصوف پرې صفتونو شر مکانا ډېر ناکاره په اعتبار د مرتبې سره واضل عن سواء سبیل او ډېر ګمراه دي د درستې او د برابرې لارې نه دې وجې نه چې کله به صحابه او یهودیان ولیدل نو د شادوګانو رونو د خنزیرانو رونو هغوی به سرونه ښکته کړه او تیز به شو پوهېږئ په دې باندې وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون دا اللہ رب العزت فرمائی وَإِذَا جَاءُوكُمْ کل چراشی دا تاسوتا دا یہود نسوارا قالونو دی وی آمنا منگم ایمان راوڑے دیوی دا مسلمانان سے سادگان کو دی منگم ایمان دا دیر زیاد خوشحالش او اللہ فرمائی وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ دی یقیناً را دن نشوی استا مجلس تا پیغمبرا د کفر سرا وهم قد خرجوا به او وهم حال داري چې دوی یقینا اوتی دي کفر سره ستاره مجلس ته هم کفر سره د نشوي دي او د کفر سره دوباره اوتی دي بس والله اعلم بما كانوا يكتمون الله واقف ته پاږي چې دوی څه پټي دی خدا خبره پړونو کې ساتي ولې الله ته خبر ده وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم اني پتوړ د يهودنا سواراونا جلتی بکئی پا گناہ کی والعدوان پا ظلم کے واکلهم السحت پا خوراک دا حرامو کے رشوتون بخوری سدون بخوری لبئس ما کانو یعملون دیر ناکار دے اگا چی دوی سا عمل کئی لولا ینہاهم الربانیون ولن من کول دے خلقو لرا خدای خلقو ولن من کول دے خلقو لرا خدای عالمانو والاحبار عالمانو عن قولهم الاسم دا وینا دی خلقنا گناہ چې خبرې د ګناه کولې ولې دي علماو نه بندول واکلهم السحت او ولې نه بندول دي لره د خوراک د حرامونه لبئس ما كانوا يصنعون ډېر ناکاره دی هغه چې د علما یې کوي وایي په ټول په قرآن مجید کې د دې نه سخت آیات په علماو باندې بل نشته چې عوام دروغو او د ګناه خبرې کوي او عوام حرام خوري او دا خدای علما او دا خدای احبار دوی نه بندي نو ډېر ناکار کار دا علما کوي دوی ولی امر بالمعروف او نهی عن المنکر ولی پریښی ولی دوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوي دلته وایي قبح سکوت العلماء على المنکر قبیح دی چپوالی د علماو چې په منکر باندې چپ شي واغضاؤهم على فاعله او چې شمپوشیو کی دوی په فاعل او په کوون کې د ګناه باندې ولهذا قال كثير من السلف في هذه الآية أشد آيات وأخطرها على العلماء انتهائی خطرناک آیات تے پا علماء باندی دا والآية تنطبق اليوم على علماء المسلمين وائی جزائری سے وہ آیات منطبق دینن پا علماء دا مسلمانانو بانی
حيث تركوا الأمر والنهي والعياذ بالله. امر بالمعروف ونهي عن المنكر علماء پریخے والعياذ بالله تعالى من عاقبة ذلك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا رأوا الظالم، کلا نبی علیہ السلام وی چی کلا خلق ظالم اوینی ولم یاخذوا علی یدیه، لگیا رے ظلم کئی او لاسونے ننیسی، او شک ان یعمهم الله بعقاب من عنده، قریب روچے اللہ با یو عام عذاب راولی دخپل طرفنا پر خلق بانی. رواہ الترمیزی وصححہ ولولا ها هنا ادات تحزیز. قال الزجاج اللام في قوله لبئس للقسم والتاکید. وقالت اليهود يد الله مغلولا، کلا چې دوی مخالفت شروع کو اللہ تعالیٰ پہ لگے تندے راوستے سختے راوستے نو دی دا اعتراضونه شروع کو. وقالت اليهود، وائی یہودیان خبیثان، ید اللہ مغلولا، لاس دا اللہ تڑلے شوی دی. دا لاس تڑلے کېدل کنایه دا د بخلنا، یعنی العیاذ باللہ اللہ بخل شوی دے، خیرے کئی ورطا اللہ. غلت ایدیہما، او دی تڑلے شی لاسونا دوی، یعنی بخیلان دی شیدہ یہودا. ولعنو ملعون شوی دی بما قالو، پسواب دا دی وینار دوی بانی. بل یداہو مبسوطتانی، بلکہ دوار لاسونا دا اللہ کلاو دی. ینفقو کئی پیشا، خرچ کئی سرنگی چی اللہ غواری. ولیزیدن کثیرا منہما، او خام خازیاتی دیر لراد دینا. ما انزل الیکا کتاب چی تاتا نازل شوی دے دا جانب دربستانا، سول زیاتی طغیانم و کفرا، سرکشی و کافر کېدل. والقینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة، او واچو منگا پمینزری یہود و نصاراو کی العداوة دشمنی لرا، والبغضاء کنو لرا تر قیامت پوری. کلما اوقدو نارا للحرب، ارواری چی دوی بلکی اور لرا د جنگ پارا، نو اطپعها اللہ، اللہ رب العزتی ملکی آگا. ویسعون پی الارض پسادا، او کوشش کئی پزمکا کی دا پساد برپا کولو. واللہ لا يحب المفسدین، اللہ پاک دوست نگنی پسادیان لرا. ولو ان اہل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہما، کچرتا ولو ان اہل الكتاب، کچری یقیناً اہل کتابو یہود و نصاراو ایمان روڑے وے، واتقوا او تقوی اختیار کرے، لکفرنا عنہم سیئاتہما، من بخا مخالر کریو دینا گناہون ردوی. ولد ادخلنہما، و من بخا مخادن کریو دی لرا جنات النعیم، جنتنو دا نعمتنو تا. ولو انہم اقاموا التوراة والانجیل، کچر دی یہود و نصاراو قائم کرے تورات و انجیل لرا. وما انزل الیہم من ربہما، او کتاب چی نازل شہدی تر جانب دربنا چی قرآن دے. کچر دی کدی یہود و نصاراو تورات قائم کرے وے، انجیل قائم کرے وے، او قرآن کریم قائم کرے وے، نو لأکلو من فوقہم، خلے بوے دی دا پورتا طرفنا، دا برنا پہ بارانو نوا اللہ کے کولے. ومن تحت ارجلہم، دا اخپود طرفنا، یعنی دا لاند طرفنا اللہ با پسن کرے وے. منہم امت مقتصدہ، یو جماعت پدوی کے میاں نروی کون کے دے، یو جماعت پدوی کے دا سے دے چی آغا میں نروی کون کے دے، یعنی آغی پا درست لار بانے روان دی. وکثیر منہم سا ما یعملون، او دیر دا دینا، وکثیر منہم دیر دا دینا، دیر بد دے آغا چی دوی سکئی. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبرہ بلغ ما انزل الیک، اور سوا اغا چی نازل شوی دیتا تا دا جانب دربستانا. اے پیغمبرہ اور سوا ٹول اغا چی تا تا نازل شوی دیستا دا رب دا طرفنا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ کا ٹول انر سے، او بازی اور سے او بازی پریدی، نو ما پا ما بلغت رسالتا، تا ندے رسول پیغامات دا اللہ ٹول بیا. واللہ یعصمک من الناس، کہ تاس تا دا خطرئی چما تا بسوک نقصان رسی،
نو والله یعصمک من الناس، الله به د خلقو ساتي. د دې وخت پورې په نبی علیہ السلام به څوکۍ ولاړه وه، په روایاتو کې راځي. یو ورځ یې تنبونه سر مبارک راویسته، ویل زی زما حفاظت ذمہداری الله واخیسته چې والله یعصمک من الناس. نو څوکۍ دغه وخت نه اوچته شوه. ان الله لا يهدي القوم الكافرين، یقینا الله خونه نه کوي قوم کافر ته. قل یا اهل الكتاب، وای اے کتاب والو، لستم علی شیء، نه په یو شي معتد به د دین باندې. اے کتاب والو د الله پریز باندې هیڅ شی نه یی، حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، حتی چې قائم کوي او نافذ کوي تورات او انجیل او هغه قرآن چې نازل شوی تاسو سره جانب در رب ستاسو نه. ولیزیدن کثیرا منهما، خامخا زیاتی ډیرو لره د دوی نه ما هغه کتاب انزل الیکا چې تا ته نازل شوی د جانب در رب ستا نه. څه شی زیاتی دی لا؟ طغیانا و کفرا، سرکشی او کافر کېدل. فلا تأس علی القوم الکافرین، مخفه کېږه په قوم کافر باندې. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان الذين آمنوا، یقینا کسانو چې ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات او عمل د نیکۍ، او والذین هادوا هغه کسانو چې یهودیان دي، هغه کسانو چې ایمان راوړی او هغه کسان چې یهودیان دي، او والسابئون کسان چې ډای مذهبي دي. دا پرې نصاراو کې وډله ځان له دار مذهب نه اسانې خبرې راغستې وي، او والنصارى دارنګې پرنګیان. من آمن منهم بالله، دلته منهم پکې دننه دی، چا چې ایمان راوړو، دغه خلی مسلمانان منافقان، دغه یهود، دغه سابئین او نصارا، چام چې ایمان راوړو د دین په الله باندې او په ورځ وروستنۍ باندې، وعمل صالحا او عمل د نیکۍ وکړو، فلا خوف علیهم، پس نه به یره په دوی باندې، ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کړی شي. ولقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا، یقینا اگست او لکوا د منګار بني اسرائيلنا، وارسلنا اليهم رسلا او لګري منګا دیتا پیغمبران، ګڼ پیغمبران. کلما جاءهم رسول، ارواری چې براغه دویتا یو رسول، بما پاغا احکام باندې، لا تهو انفسهما چې نه بغختو ځانونه دوی، خوخ بنه غاڼه دوی ځانونو. نو فریقن کذبو، یو لوی جماعت د پیغمبرانو ته به نسبت د دروغ کو، دروغ وایي تاسو. و فریقن یقتلون، او یو لوی جماعت د پیغمبرانو یقتلون وجوبا وجنی هغې لرام. دا قرآن د سیونه ویلی چې و فریقن یقتلون، و فریقن یقتلون. مضارع سره تعبیر دې دپاره وکړو چې په دې وخت کې د پیغمبر خدا د مرګ در پیو، لکه مخکې مونږ وویله چې بنو نذیر و سړی وخېجه و غټ د میچنې پلې وله ورکړو چې دا د محمد مصطفی پرې سر باندې ور واچوه. اوس تیر شو مخکې. وحسبو، خیال کو ګمان کو دی الله تکون فتنتنا، چې نه بشي د دې دپاره سبب ازمایش. فعمون، وړاندې شو دوی، یعنې کاڼه شو، وړاندې شو دوی، گویا کې د ړندو معامله شروع کړه. وسمو کاڼه شو، ثم تاب الله علیهما، بیا قبول د توبې وکړه الله په دوی باندې. ثم عمو، بیا دوی کاڼه شو، وسمو بیا دوی وړاندې شو، وسمو او کاڼه شو دوی، کثیرا منهم ډېر په دوی کې. والله بصیر بما یعملون، الله واقف او عالم دی په هغې چې دوی څه کوي. لقد کفر الذین قالوا، یقینا کافر شوي دي کسان چې هغوی وایي ان الله هو المسیح ابن مریم، یقینا الله مسیح زوی د مریم دی. دا کسان واقعي کافر شوي دي چې هغوی وایي
چې الله عبارت دی د مسیح زوی د مریم نه، دا کافر دي. حالانکه وقال المسیح، مسیح علیہ السلام په خپل اعلان کړو چې یا بنی اسرائیل، اے بچو د یعقوب علیہ السلام، اعبدوا الله ربی و ربکم، عبادت وکئ د الله چې رب زما او رب ستاسو دی. ما او تاسو نسبت یو دی، زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی، زما پلار نه دی، دروغ مه وایئ. انه من یشرک بالله، انه شان دارے من یشرک بالله، چا چې شرک وکړه الله سره، فقد حرم الله علیه الجنه، پس یقینا حرام کړی دی الله په هغه باندې جنت، ومأواهم النار، او زیر د اور دی، وما للظالمین من انصار، نه به د ظالمانو دپاره من انصار، نه معنا څوک مددګاران. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اصل کې دا پیرنګیان خپل کور کې ګڼ ډلې سازي شوي. نو یوه ډله دا وه چې دا بعینه عیسی بعینه خدای دی، او خدای راغلی دی په عیسی کې حال شوی دی. او څوک وایي چې نه خدایان درې دي، یو عیسی دی، یو مور دی، یو لوی خدای دی. او څوک وایي چې خدایان درې دي، اب دی، ابن دی، او روح القدس دی. نو دا یعقوبیه دي، ملکانیه دي، نستوریه دي، دا مختلفې ډلې دي د بېایمانانو، او دا ټول کافر دي، هر یو کافر شوی په خپل ځای باندې. نو ځکه وایي لقد کفر الذین قالوا، یقینا کافر شوي دي هغه کسان هما قالو چې هغه وایي ان الله ثالث ثلاثه، الله دریم د دریو دی. وما من اله، نشته معبود برحق الا اله واحد، مگر دغه یو الله دی. وان لم ينتهوا عما يقولون، کدا نصارا قلار نشي داغنا عما يقولون، هغه چې دوی وایي لیمسن الذین کفروا منهما، خامخا مسبا وبرسی کسان ته چې کافران دي دوی نه عذاب علیم، عذاب درناک. افلا یتوبون الی الله، آیا دوی توبه نو باسي الله ته، آیا دوی الله تعالی ته توبه نو باسي، ویستغفرونه، او دوی بخشش نه غواړي د الله نه، والله غفور رحیم، حالانکه الله بخونکی او مهربان دی. ما المسیح ابن مریم الا رسول، نو مسیح زوی د مریم مگر رسولو. نو مسیح زوی د مریم موصوف به هیڅ صفت باندې، مگر دا یو صفت و چې رسول د الله و. قد خلت من قبله الرسل، یقینا تیر شوي دي مخکې د دې نه ګڼ پیغمبران علیهم السلام، ګڼ پیغمبران د دې نه مخکې تیر شوي دي. و امه صدیقه، او مور د ده چې کوم ده هغه راست بازه او رښتینې زنانه وه. د صدیقې معنا دا ده چې دا د پیغمبر تصدیق یې کړی و، او دا رښتینې او رازبازه زنانه وه. نو دغه چې کوم دی زنانو کې پیغمبران الله نه دي رالیږلي، سوا د ابن حزم نه، چې ابن حزم مالکی دا خبره کړې ده چې د مریم په پیغمبرۍ باندې، د آسیې په پیغمبرۍ باندې، او داسې د بعضې بیبیانو د پیغمبرۍ قایل شوی دی. لیکن جمهور امت په دې باندې دی چې الله رب العزت کلم چې پیغمبران را لیږلي نو سړي را لیږلي، الا رجالا نوحي الیهم، مگر سړي دي چې موږ به ورته وحی کوله. کانا یاکلان الطعام، او دا مور او زوی دواړه خوړه به خوراک. اوس مریم ته خدای څنګه وی او عیسی ته خدای څنګه وی، د دواړو خو خوراک کو، او چې څوک خوراک کوي نو په هغې د خوراک جواب هم راځي، د خوراک جواب هم په هغې باندې راځي. نو بیا څنګه دا الله ګان شو؟ انظر کیف نبین لهم الآیات، انظر وګوره څرنګې بیانوو موږ دې دپاره آیاتونه، ثم انظر بیا وګوره انا یوفکون، کوم خواته واړولی شو د دین د الله نه. قل ته ورته ووایه اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ووایه پیغمبره
آیا تاسو بندگی کوي سوا د الله نه دا غچا چې لا یملک لکم مالکان ندي تاسو لپاره د دفع د ضرر چې تاسو نه ضرر لري کی ولا نفع او نه د جلب المنفعت چې تاسو پیدا راکاږي والله هو السميع العليم الله اومده اوریدونکي د ارسو او په دې پنیتونو د ارچا باندې قل یا اهل الكتاب اے کتاب والو اے یہود و نصاراو لا تغلو فی دینکم دا حد نمتی رہ گئی پخپل دین کے دا حد نمتی رہ گئی پخپل دین کے یہودو لعائن اللہ علیہما حضرت مریم پبارکی دا زناکاری او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پبارکی دا زناو دا پیدا خبری بے کولے او بل طرف تا یا عیسیانو دونا افراط او تفریطیو کو چه خدای ورتوی او دا خدای زی ورتوی نو اے کتاب والو لا تغلو فی دینکم غیر الحق کو دا حد نمتی رگئی پخپل دین کی پناہ جائز سرا او لا تتبع احواء قوم مطابقی گئی دا خواہشات و نفسانیو دا قوم قد ظلو من قبلو چه گمراہ شوی دی مخکید دینا وَأَزَلُّوا كَثِيرًا گمراہ کړي دي ځان سره ډېر خلک نورم وَزَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ او گمراہ شوي دي د درست لارې د الله نه لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داود وعيسى ابن مريم لُعِنَ ملعون کړي شوي دي کسان چې کافران دي د بني اسرائیلو نه په جبر داود علیه السلام او د عیسی زوی د مریم چې داود علیہ السلام دی ته خیرې وکړي الله ملعونی کې زما جامع ډېرې بدې ښکاره کړې خلکو ته مولانا سید ابوالعلا مودودي رحمت الله علیه یو ځای کې لیکلي دي چې قرآن نازل شوی نه وی نو یهودو خبیثانو د داود علیہ السلام لمن دومره ګنده ښکاره کړې وه چې چا ور پیغمبرانو په سلسله کې نه شمارلې او قرآن راغی او د هغې صفایي وکړله او د یهودو هغه دروغې د هغه نه لرې کړل او عیسی علیه السلام هم ورته خیرې کړی وې چې الله ملعوني کې ده ملعوني کې ده ذلک بما عصوا دا سوداګي چې دوی د مخکې نه وړې وړې نافرمانۍ کولې وکانو یعتدون او دوی د حد نه تېرېدونکي کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه او دوی نه کلاهېدل به دوی یو منکر نه فعلوه چې دی بکړیو هغې لره یعنې دوباره به یې کو درې باره به یې کو لبئس ما کانو یفعلون ډېر ناکاره دی هغه چې دوی څه کوي ترا کثیرا منهم اینی با ته ډېره د دوی نه یتولون الذین اوړي او یارانه کوي اوړیا کسان ته چې کافران دي اینی به ته ډېر د دې اهلي کتابونه چې اوړي هغه کسانو ته چې هغه کافران دي لبئس ما قدمت لهم انفسهم ډېر ناکاره دی هغه چې وړاندې کړی دي ته ځانونه د دوی اصل ان سخط الله علیهم ادا دی چې غصه شوی دی الله په دوی باندې وفي العذاب هم خالدون او په عذاب کې به هم دوی همیشه همیشه وي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم ما اتخذوهم اولياء ولو كانوا يؤمنون کوي دوی ایمان راوړی په الله باندې او په پیغمبر باندې وما په هغه کتاب انزل الیهم چې دی پیغمبر ته نازل شوی دی که دوی الله او پیغمبر او قرآن منلی وی نو متخذوهم اولیاء نه به یې نیولې دوی لره په دوستۍ باندې بیا د یهودي او د پیرنګي سره د یاراني سو بیا ولكن كثيرا منهم فاسقون لیکن ډېر د دوی نه دي حکم د وتون کی د حکم د الله نه خدای د حکم نه وتون کی دي بار ته وتی الله د حکم نه دا کوم ځای ته ورسېدو صبر وکړه
مارے قرآن مجید راکړئ. پټو ټکو وایا سبا له زه خپل غټ قرآن مجید راوړم دا تا لري بند کړه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ولتجدن أكثر أشد الناس عداوة خام خابات مومي دير سخا د خلقنا په دشمنی کې للذین آمنوا د ایماندارو سره اليهود یهودیان په تمام دنیا کې ډېر لوی دشمنان د مسلمانانو چې تاسو ته ملاویږي نو اب یهودیان وي. او والذین اشرکو دویم ډېر بدترین دشمنان د مسلمانانو با مشرکانی. نن تاسو ګورئ کنه په دنیا کې انتهایی یهودیان د مسلمانانو دشمنان دي او په کشمیر کې هغه یهودیان راګري دي او دلته د مشرکانو چې 33 کروڑ خدایان مني 33 کروڑ خدایان مني هندوان د دې لوی مشرکان نن په دنیا کې څوک دي؟ دا یهودي او هندو بالکل د مسلمان په دشمنی کې یو دی. دا کومې طریقې دا چې وښودلې دي مودي علیه ما علیه د الله لعنت دی په د باندې الله د 8 پهلو کې چې تباہ و برباد شي ګرک شي. دا د مسلمانانو خلاف سازش هندو او یهودي دواړه لګیا دي. نو ځکه وایي او والذین اشرکو او هغه کسان چې مشرکان دي دا به د مسلمانانو په دشمنۍ کې تا ته د ټولو خلکو نه پیش شي. ولتجدن اقربهم او خامخا به مومي به ته ډېر نږدو دی مسلمانانو ته مودتن په مینه کې. او ولتجدن اقربهم او یقینا مومي به ته ډېر نږدو دینه په مینه کې للذین آمنوا ایماندارو ته الذین قالوا انا نصارى هغه کسان چې ځان ته پیرنګیان وایي. قرآن ویلي چې